والدین چې خپل بچو ته په ټیم او په وخت باندې واده نه کوي دا ورسره ډېر لوی زیاتې کوي. پکار دی چې څنګه ماشوم بالغ شي چې والدین ورته مخې سره واده وکړي او چې کله یو ماشوم پیدا شي نو د دې ماشوم په خپل والدینو څه حقوق دي چې هغه درې غټ غټ حقوق دي. اولنی حق دا دی چې مور پلار به ورته نوم اعلی کړي د شریعت مطابق چې معنی بهترین او ښي. او دویم حق دا دی چې د قرآن حکیم او د قرآن عظیم الشان تعلیم به ورته ورکوي چې بچې د قرآن عظیم الشان تعلیم حاصل کړي چې د په زړه کې نور راشي او د زړه د انواراتو نه منور شي او بده کې نیکی او صلح راشي او د اصلاح قبول کې او د نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی امت ته خیر ورسي. او دریم حق دا دی چې کله د بالغ شي مور پلار به ورته په وخت باندې نکاح کوي او واده به ورته کوي. ډېر اولادونه داسې چې والدین د هغوی واده په ټیم ونه کړي نو هغوی ډېر فسق و فجور کې مبتلا شي ځان ډېر ګناهګار کړي او ډېر ځان له دا ژوند تباه برباد کړي ځان د الله هم دشمن کړي او په معاشري لحاظ سره د صحت په لحاظ سره هم ځان غرق کړي او ځان خراب کړي. محترمو ودونه د الله دپاره آسان کوي ګرانوي یې ما. پیغمبر علیه السلام فرمایي د ټولو نه ښه واده او بهترین او برکت والا واده هغه دی چې هغې کې خرچه کمه وشي. نن موږ د ودونو نه دومره لوی مسایل جوړ کړل. پخوا به ودونه اسانو زنا به ګرانه وه. اکدم به چې یو کس ته د واده ضرورت شي هغه بالغ شو نو بس فوراً به چا وي چې لکه بس زما دا لور تا ته په نکاح شي که نه څه خبره ده. یو جینۍ به بالغه شوه د هلک پلار به راغی یاره دا جینۍ زموږ زوی له پکار دی وي ټیک ته سبا نکاح به وکړو یا په حق ټیم به نکاح وکړه او بل ورځ به چې دن رخصتي وشوه. یو څو کجورې به یې راړې پلي به یې راړل دا به د خلکو کې به تقسیم کړل او معامله به صفا شوه درستګي به وشوه معامله به ختمه شوه. اوس خلکو د ودونو نه دومره لوی حساب کتاب جوړ کړی چې په لکونو نه په کروڑونو خرچې پکې وکړي په لکونو خرچې وکړي څلور پنځه میخې حلالۍ او که اوس یې نه کېږي نو واده لیټ کړي. دا څومره ظلم دی. دا د شریعت کې دا خبره لازم نه ده چې خامخا ته به دومره میخې حلالۍ دومره به ته غویان حلالۍ. د صحابه او د انبیا علیهم الصلاة والسلام تاریخ زموږ دپاره نمونه ده که نه زموږ دپاره تعلیم دی زموږ دپاره عبرت دی. پکار دی چې موږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ژوند مبارک ته وګورو خپل ځان هغسې جوړ کړو په خپلو ودونو کې په خپل معاملاتو کې سادګي راولي د الله د رضا دپاره نو اولاد به ته نیکان او صالحان لوی شي د ګناهونو نه محفوظ شي. او چې کله تاسو د خپل او اولاد ودونه ګران کړل چې بچې خپله به ګټې او ګټم ته دومره ورته یادوي چې کم از کم 15 لکه روپۍ وګټه دومره میخې حلالې کړو دومره غویان حلال کړو دومره خرچي وکړو نو بیا به درله واده کوم. دا خو ظلم دی. ورته بچې چې بالغ شوی راشه بچې واده درله کوم فوراً یو مولوي صاحب را وغواړه او هغه دې خطبه ووایي او چې ته یو دړی کجورې راړه په دې خلکو تقسیم کړه بس ستا د زوی واده وشو مبارک شه. محترمو الله رب العالمین دې موږ کې سمج نصیب کړي. نن موږ د بیروني او د فساد د معاشرې نه موږ متاثره یو. نن موږ کې پکار دی چې موږ د اسلام نه متاثره شو. موږ کې د اسلام محبت کم دی او موږ د بهر د معاشرې او د فسق و فجور د معاشرې هغه الفت او محبت زموږ زړونو ته راننوتی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي خیر القرون قرنی بهترین زمانه خو زمانه ده ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم بیا ما پسې صحابو زمانه اعلی ده بیا د تابعینو زمانه بیا تبع تابعینو او چې څومره زمانه لرې کېږي نو دومره پکې فسق و فجور رادننه کېږي. او محترمه اوس خو د شر القرون زمانه شروع ده د نیټ او د انټرنیټ زمانه ده. که تاسو د خپل اولادونو نکاحونه لیټ کړل یقینا چې خپل بچي به تباه و برباد کوي او به د الله مجرمان کوي او به دنیاوي لحاظ سره چې کوم دی نو په خساره او په تاوان کې واچوي. د الله دپاره د خپل اولاد ته د ودونو دا سلسلې اسانې کوي چې کله د یو انسان بچی بالغ شو لوري بالغ شو پکار د یې ټیم پکې وانخلي او مخې سره د هغې نکاح وکړي په مناسب ځای کې. که بالفرض تاسو
عالم دی او ستا لور عالمه ده نو دا ښه کفت پکاره چې واده وشي که بالفرض ستا لور عالمه ده او زوی د بل چا هغه چې دی نو عالم نه دی چې چاته یې واده کوي نو هغه کې کمی دی نو خیر دی کوشش وکړه چې یو عالم ورته چې ته وګوره چې دی مدرسه جوړه کړي او د قرآن او د حدیث خدمت کوي سړی په د بنینو مدرسه کې او ښځه د بناتو مدرسه کې او یو سلسله شروع شي د الله د دین او معاشرې ته د قال الله او د قال رسول دا فیض ورسي نو ستا به پکې صدقه جاریه وي